درمندو اوریدونکو ورونو زمونږه په دې ځای کې راجمع کېدل د الله جل جلاله د یو حکم د پوروالي په نسبت باندې او د سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو د تکمیل او پوره کولو په هغې باندې د عمل یو نمونه مخې ته موجود شوې ده. الله دې وکړي چې د موقع او د محل موافق زما د خولې د الفاظ وځي. دا ځای د علم او د علماو دی. مولانا عبدالواحد صاحب الله دې د دیو په عمر کې د دیو په علم د دیو په مال او په اولاد کې برکت واچوي. الحمدلله هغوی دلته محنت کوي شب او روز په اخلاص باندې. دا ټولې خبرې مخکې شوي او بیا به هم کېږي، ځکه د هغوی د قرآن کریم مستقل درس دی. نور دلته په مړو په عیدګاهګانو جمعو کې خطبې په هغې کې عمومي دا مسایل اوړي راوړي. چې کله موقع راشي او د موقع په وخت کې کومه خبره وشي هغه د انسان زړه ته ښه ګوزېږي. او شان د قرآن د نزول هم دا و چې کله به یو موقع او ضرورت راغی نو د هغې موافق به الله آیاتونه نازلول. بیا د هغې موقع په مناسبت باندې او په نسبت او په تعلق باندې علماو فکر دی که عوامو ته نارینه او زنانو ته په دې موقع باندې بعضې خبره وشي او د هغې ذهن یې واخلي. د هغې لپاره د علماو حرص دی چې د بار د یو ملګری یې راغواړي. دا څه لازمه نه وي چې د بار نه راغلی سړی د هغه علم او عمر سیوایي او هغه د اسمان نه ملایک راکوز شوي د ګناه نه پاکي. دا زموږ د ملګرو خپل یو انکسار نفسي ده چې که زما قول زما خبره هر څومره ونه مني خو چې د بار نه څوک راشي او د دیو زړونو ته الله د قرآن حقیقت کوز کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره د محبت هغه دعوه باندې سړی عملا ګامزن او روان شي. دا د علماو حرص وي. په دغه مناسبت باندې د سورة النساء اولنی آیات ما تلاوت کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو د ذخیرو نه د یو حدیث صحیح سما لوستلی وه او د هغې ترجمه مې وکړه په عام فهمه انداز باندې. د دې صورت مناسبت د دې موقع سره امام بخاری رحمت الله تعالی علیه او مفسرین چې کوم اوږده مفسرین دي غټ تفاسیر یې لیکلي دي، نو هغوی د ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها په نقل باندې وایي چې کله په مدینه منوره کې زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واده وشو، نو زما د واده نه پس اولنی صورت چې د اسمان نه نازل شوی و هغه سورة النساء وه. زموږ استادو ته خپلو ذهنونو راړولو دپاره دا شان نزول ویل. په دې صورت کې الله د عوامو د رعیت زمونږ او ستاسو د عامو قومونو نسبونو کلو او د علاقو د خوشحالو د ژوند د تیرولو لپاره یو انسان دا وایي چې زما په کلي کې د خوشحالي، په کور کې مې د خوشحالي، په علاقه کې د امن او خوشحالي، دا اله راځي چې د دې صورت په 14 احکامو باندې عمل راشي. په هغه احکامو کې د څه تعلق داسې دی چې هغه
د پلار او د بچو په مابین کې دی که پلار د الله د احکامو په پابندۍ باندې روان شي نو بچی د هغه دپاره د خوشحالۍ سبب ګرځي که بچی د الله د احکامو په پابندۍ باندې روان شي نو د پلار دپاره هم خوشحالي او د بچی دپاره هم خوشحالي که خاوند د احکامو الهیو د الله د احکامو پابند شي نو د ښځې او د بچو ژوند د خوشحالۍ ګرځي او که عکس شي نو هم خوشحالي ده د کلي او د علاقې مشر که د الله د کتاب او د الله د احکامو لحاظ وساتي او د هغې پابند شي رعیت او د کلو خلک به ولا سبب د خوشحالۍ وګرځي او هغه مفهومي مخالفه که پلار د الله د احکامو پروا ونه کړه په خپل اولاد کې به الله سرنرنې جوړوي او زموږ په زمانو کې زموږ او تاسو ته آی روز هر ورځ د دې یو مثال راځي یو واقع او یو قصه اورو یو د الله د احکامو نه دا وه چې د دې حکم د پوره کولو لپاره الله دا غوښتل انسان پیدا نه و د انسانانو نوم هم چاته نه و یاد 80,000 کاله دا خو تاریخ وایي آفا دا 80 پکې لږ ډېر دي نو ځکه دا راغلي الله ته علم و